عجبه دهشتګردي ده چې په دهشتګرد یې ختموي وایي آباد یې کړه اسلحه ورله ورکړه مورچه ورله ورکړه بیا دی امن په راوړي हम ने अमेरिका के कहने पे हमने मगरब के कहने पे इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को वतन दिया था ستاسو د وینو د بیولو ستاسو د تباهۍ او د بربادۍ منصوبې روانې شوې تاسو الرټ اوسئ تاسو د دې د مخنیوي دپاره په شعوري بنیادو د دې مخنیوی وکړئ هم زموږ او ستاسو رښتیا د ورورولۍ دي نن هم زموږ او ستاسو قرابت د خپلوۍ دي نن هم کندهار زما کور دی نن هم چمن ستا کور دی د پښتونخوا او د بلوڅ پر وطن راغورځېدلی دی حساب یې لګولی دی باقاعده حسابونه او کتابونه د کام په مخ کې ږدي ریاست پاکستان یا د ریاست پنجاب پر کومه دښمني به وګیږي علي وزیر و حاجي صمد و ملک نصیر دی کما رنګ و بیبو و داسې د بلوڅ سیاسي قیادت دی صرف په دې خاطر چې د کام خبره کوي چې منسټري یې د جعفر خان مندوخیله څه وه د ډي ایچ ای ویلې په خدای بخښلي سردار مصطفی خان پیش قیادت او د ټولو پارټیانو ملګرو ته د تیرې شلو شپو 15 شپو څخه په ټوله صوبه کې د چمنه څخه نیولې بیا نن تر کوټې پورې چې کوم احتجاج په کومه جذبه په کوم جمهوري انداز تاسو ترسره کوئ ستاسو د ټولو نه صرف دا چې یوه نړۍ مننه کوو ورسره ستاسو څخه تمه لرو امید لرو چې ګرانو ملګرو وطنوالو د دې وطن شخړې د دې وطن راروان مصیبتونه چې خودساخته او زموږ او ستاسو په مخ کې دي د دې په خلاف دا مبارزه به نور دوام پیدا کول غواړي تاسو به چمتو یاست تاسو به هر وخت تیار اوسئ دا چې زموږ په وطن د خونخوارو کمې ارادې دي کمې سوچونه دي د دې په خلاف د یو ملي اتحاد او اتفاق په شکل تیاری نیول دا به زموږ او ستاسو د ټولو په پام کې وي ګرانو ملګرو زموږ د نن د دې احتجاج بنیادي څو ټکي دي چې په هغه کې اول هغه ټکی چې د افغان کډوال په نامه دی ګرانو ورونو همدغه سیاسي ملتپاله سیاسي کارکنانو مشرانو رهبرانو دا چې په کم چوک کې تر کم تصویر لاندې موږ نن سره ناست یو دا باچا خانو چې په اتاویا یو کم اتیا کې دا زموږ د لوی کور د وینو تویولو پر دې پلان باندې پر ټول قام غږ وکړي پر ټول ملت یې غږ وکړي چې ګرانو وطنوالو ستاسو د وینو د بیولو ستاسو د تباهۍ او د بربادۍ منصوبې روانې شوې تاسو الرټ اوسئ تاسو د دې د مخنیوي دپاره په شعوري بنیادو د دې مخنیوی وکړئ خلکو دې ته پکی وایي دا ته د دین او د اسلام او د کفر جنګ وویل باقاعده ریاستونه پاکستاني ریاست د کوربه په حیثیت نړیوالو ریاستونو حکومتونو د خپلو مفاداتو پر بنیاد باندې دې ته روپۍ اسلحه د دنیا هر هغه ساز و سامان چې قامونه او ځمکې په تباه کېږي دا راستول شروع کړل باچا خان یا د ملتپاله ګوندونو ټولو رهبرۍ هم هغه وخت پر دې خپل قام غږ وکړي پر افغان ملت یې غږ وکړي چې ګرانو وطنوالو کور مه یله کوئ وطن مه یله کوئ خلک تاسو غولوي تاسو دوکه کوي تاسو د مهاجر مکې په نامه ځان ته رابولي خو په تاسو کور ورانوي وطن ورانوي پر باچا خان د ملتپاله ګوندونو پر داسې سیاسي رهبرانو د کفر فتوې ولګېدې نن 40 کاله بعد چې څرنګه هغه ریاست چې دوی ته غالۍ هوارې کړې وې دوی یې په څټ کې کښېنولي ول دوی ته روپۍ ورکولې
پنځوسو کالو د لاسو خوارۍ ابدا هر څه د لاسه ځینې کاږي وایي ځه که کندهار ته ځې که زابل ته ځې که هرات ته ځې ګرانو وطنوالو ملګرو پر دې خبره وکړه دا موږ نه وایو دا د دنیا قوانین وایي چې د چا چیرې پیدایش وسي شهریت د هغه بنیادي حق دی دا حق دا ریاست تا ته نه درکوي داسې لا هم قانون شته چې ته په جهاز کې په سفر د یو زنانې بچی پیدا سي چې د کومه ملکه جهاز پورته سوی پر کومه خاوره سفر کوي پر کومه خاوره لینډینګ کوي د درې ملکو هغوی ته د شهریت اجازت شته خو نن ریاست پاکستان یا د پاکستان په نامه ریاست پنجاب زموږ پر قام لرګي راخیستي دي زوی و پلار مور و لور میړه و خاوند سره بیلوي ګرانو وطنوالو د دې ټولو عزایمو وجاته د خلکو عزایمو مقاصد بالفره سوي دي اووه-څلوېښت کاله صرف او صرف چې ستا وینه تویده د ده کاروبار جوړېدی چې ستا وینه تویده د ده فیکټریانې جوړېدې د ده د اصلي سازو سامان جوړېدل نن چې ته د ده دپاره هېڅ پاته نه سولې هغه ځکه چې ده هلته داسې څوک تا ته کښېناوي چې هغه په خپله دی دی په خپله چې په خپل حیثیت ځان د کابل واکمن کوي نو هلته هم ځان د واک و د اختیار مالک کوي دلته هم میشته افغانان ورونه دا هم په څټ څټ کې وایي ګرانو وطنوالو زموږ او ستاسو ملي فریضه ده افغاني فریضه ده پښتني فریضه ده چې د خپل ورور په دفاع کې په پرامنه طریقه په جمهوري طریقه په آئیني طریقه په سیاسي طریقه خپل فرایض ترسره کړو افغانانو ته په افغانیت پیغام ورکړو چې نن هم زموږ او ستاسو رښتیا د ورورولۍ دي نن هم زموږ او ستاسو کرامت د خپلوۍ دي نن هم کندهار زما کور دی نن هم چمن ستا کور دی نن هم جلال آباد زما کور دی نن هم پېښور ستا کور دی خو دا چې په منځ کې یو ریاستي واکمن ما او تا سره بیلوي دا زما فیصله نه ده دا به تاریخ بدلي کړي دا خطه د 1950 کاله مخکې یو شی وه دا خطه د 1891 مخکې بل نوم یې ولو دا خطه به خدای 20 کاله بعد په بل نامه کې 10 کاله بعد به په بل نامه کې نو ګرانو وطنوالو دا وخت خو تېرېږي په کار دا دی چې 10 کاله بعد 50 کاله بعد زموږ بچي او کړوسي د یو افغان وروره سره مخامخ کېږي په لکه غاړه مخامخ سي چې ما په هغه وخت کې چې ته هم په څټ کې وهلې زه هم په بم کې الوزولم خو ما د افغانیت انکار نه دی کړی په دې بنیاد به د ورورولۍ دا لمن ټینګه ساتو ګرانو وطنوالو زموږ دویمه خبره چې نن دا احتجاج پر راغونډ سوی دی زموږ د وطن پر وسایلو د قبضې خلاف ده دې ریاست پنجاب چې د ریاست پاکستان په نامه هېڅ هم نه لري یو اوبه یې درلودلې نن هندوستان د اوبو د بندش دپاره خپل ټول پلانونه په خپل استعمال کې راخیستي دي په هر شکل چې وي نه راوي ورېله کوي نه ستلج ورېله کوي نه ابل ورېله کوي نه ابل ورېله کوي دی چې نن په دې پوه سو چې زما کښت او کرونده د منځه ځي زه یو د غنمو د وریجو فصل لرمه دا د لاسه به وځي نو د پښتونخوا او د بلوڅو پر وطن راغورځېدلی دي حساب یې لګولی دي باقاعده حسابونه او کتابونه د کام په مخ کې ږدي د پاکستان په نامه چې داسې وسایل د پاکستان خاوره توبه کاکړي شین د بلوڅو خاوره ګوادر تربت د پښتونخوا وطن بنو شمالي وزیرستان د بلوڅو د پښتنو پر وطن یې فتحې ایښي دي حسابونه یې پسې راخیستي دي چې دومره ګیس دی دومره لیتیم دی دومره فلانی شی دی دومره فلانی شی دی پاکستان به د دې وسایلو په استعمال کې په راوړلو قرضې خلاصوي او 100 کاله نه 1000 کاله ژوند به پکوي ګرانو وطنوالو دا وطنونه د پلار او د نیکه زموږ او ستاسو دي د دې دپاره د 2000
کول غواړي. ګرانو وطنوالو دا وسایل پلارو نیکه موږ او تاسو ته په میراث کې را پرېښي دي. پر دې به جنګ کوو، پر دې به د دې د دفاع دپاره تر هر حده ځو. دا د دوی د وس کار نه دی چې د پنجاب خلک به راځي د پښتونخوا او د بلوڅ وطن وسایل به قبضه کوي. په دې دې نه خطا وځي، په دې دې نه خطا وځي چې په دې وطن کې دوی دننه په اسامبلیو کې یا د باندې په اسامبلیو کې جاسوسان پیدا کړي دي. جنډۍ ورته جګې جګې کوي که هندوستان حمله در باندې وکړه واګه ماته رایله کړه، فلانی شی ماته رایله کړه. وګوره قسم په خدای ته ورته وایه ستا څونه پکوړي او سموسې مې خوړلي دي، دوی پیدل در هغه ځایه ځان ورسوي. په درواغو خو وطنونه نه ګټل کېږي. او موږ دوی ته وایو چې لږ خو د سیندیانو غیرت وکړئ. هلته هم سته کاپ سته، باب سته، جي ډي اې سته، د ریاست امنوا جوماتونه سته. لږ خو د هغوی حیا وکړئ. د هغوی پر اوبو باندې سیري خبره وکړئ چې په لوی سر کې د پښتونخوا د پښتون افغان ملت اوبه دي چې پر هغوی باندې کله پنجاب خپل بد نظر واچوئ. ټول راووتل، مخکشي وکیلانو کوله. تاسو به د چیمبر اف کامرس لاهور د صدر هغه انټرویو لیدلي چې ژاړي وایي 500 اربه تاوان سوی دی، 200 اربه تاوان سوی دی. نو بلوڅو پښتنو تاسو ته وایو چې یو سیندی غیرت کوي. نن چې د پنجاب مسله راغلې ده، نن پنجابی د خپل دفاع په شا کې پښتون هم راپاروي، سیندی هم راپاروي، بلوڅ هم راپاروي. خو پښتنو تاسو ته وایو چې ورور دي په سر کې ول کېږي، پسې اخیستل کېږي، د خورې په وړونو دې تار کېږي، وسایل دې قبضه کېږي. نو ستا دې هم دغه شمله خاورې وخوري چې یا په اسامبلۍ دې په سر کړې ده یا په ولس کې د ده د زنده‌باد نارې وې. او دا جنګ کېږي هم نه. ګرانو وطنوالو دا جنګ نه کېږي. ولي خان ډېر پخوا ویلي وو چې پاکستان هغه جنګ کله هم نه کوي چې خاوره یې د پنجاب وي. دا جنګ نه کېږي. دا نه په 65 کې سوی دی، دا نه په 1 کې سوی دی. په 65 کې هم د 2 ورځو جنګ و، په 1 کې هم چې په 90,000 فوج هندوستان نیوي د 2 ګنټو جنګ و. په ګنټو کې بنګال ځینې ولاړئ. ځکه دې جنګ ته دی دوام په دې نور کوي چې د پنجاب کارخانې په ضد کې راځي. د پښتون افغان بلوڅ ملت په وینو جوړ شوي وطنونه دا په اوس د اور په لمبو سوځي. نو ګرانو وطنوالو جنګ کېږي نه. ته د دې ځایه د جنګ او د لښکر خبرې کوې. صرف او صرف ستا د وطن د قبضه کولو دپاره دا ټولې منصوبې روانې دي. ګرانو وطنوالو د دې ریاست پاکستان یا د ریاست پنجاب پر کومه دښمني به وږیږي. زیري خبره وکړه 18 میاشتې کېږي چې د چمن پر لت ناست دی، د ورورولۍ خبره کوي، د قرابت خبره کوي، د تاریخي رشتو خبره کوي. دا چې د 1891 څخه مخکې هم بیا د 1891 تر 1940 پورې بیا تر دې ننه ورځې پورې چې دا کم تګو راتګو کاروبار و، افغانیت و، ورورولي وه، رشته داري وه، دا په یو پیسره در ختم کړله. ستا هېڅ په نظر کې کښېنښول چې خور په هاخوا واده ده، بچی په دې خوا واده ده، تاریخي رشتې دي. مسجد په یوه خاوره کې دی، میرات په بله خاوره کې دی، ژوند په یوه خاوره کې دی، هدیره په بله خاوره کې ده. داسې پر دې 400 ډیورنډ لاین باندې ستا د وطن د خپلوۍ د قرابت ټولې رشتې در ختم کړلې. د دې په خلاف ملتپاله ګوندونه نن راوتلي دي. سبا به راوځي، بل پړاو به تر دې سخت وي، بد قوم دې ته تیار شي. داسې چې په دې وطن کې ستا د دغه مسایلو خبره کوي، ستا د وسایلو خبره کوي. 4th شیډول دی، 3 MPO ده، ستا مشران، ستا سیاسي مشران، ستا سیاسي ورکر، که بلوڅ دي که پښتانه دي، که علي وزیر و، حاجي صمد و، ملک نصیر دي، که مارنګ و، بیبو و، داسې د بلوڅ سیاسي قیادت دی. صرف
انتهایی زیات تورست چکرونه نه یې ویلي لکه زموږ په سیاسي کارکونانو چې د دې وطن جیلونه وکتل. ګرانو وطنوالو دا ټول په دې یو بدرنګۍ چې د ریاست پاکستان د ریاست پنجاب په نامه د دې بلوچ پښتون وطن سره روان دي. دا په نظر کې ایښول غواړي. شپږ میاشتې څخه زیاتې وسولې ستا ماشوم بچی مصور خان د دې ښار آواز شوی دی. هېڅ باک او فکر یې څوک نه کوي. ولې د یو پښتانه تجار زوی دی، د یو پښتانه تجاري کورنۍ سره تعلق لري. بس که تا 5 روپۍ وګټلې بیا د ریاست په نظر کې دي په خپلو علاقارو باندې تا پورته کوي. موږ پوښتنه کوو ګرانو وطنوالو تاسو غور وکړئ. دا ناست سیاسي قیادت کې یو سړی په ځان پسې 3 موټره په دې ښار کې مسله وګرځي. ټول د ډیت سکواډ خلک، ټول د دې روزل شوي خلک په بلوچ پښتون وطن کې په مخه اخیستي دي، په راکټانو په سکلانو ګرځي چې چیرې د چا کور خراب کړي. نه پوښتنه شته نه قانون په حرکت کې پسې راځي. داسې پېښې ورسره کېږي لکه د مصور خان ده. وطنوالو چې مصور وړلی شي سهار ستا د کور تاسو ولیده په خوزدار کې زموږ خوندو ته لاس ور واچول شو. ول دا خور زما خوښېږي خامخا به د ما سره واده کوي. تاسو ولیدل چې زموږ د کوره پورې دا کیسې ورسېدې. په دې خوا بدول غواړي، په ملي اتفاق په ورورولي راوتل غواړي. ګرانو وطنوالو که چیرې په لویه ورورولي په لویه پښتونولي یا داسې زموږ هزاره وروڼه چې زموږ او ستاسو په شان په ورځو په هفتو به پر دې باچا خان چوک باندې د درزونو جنازو سره ناست پاته شول. دا دهشتګردي د چا ده؟ ګرانو وطنوالو دا انتها پسندي دې وطن ته راوړې چا ده؟ د ضیاءالحق پوښتنه نه کېږي، د جنرال اختر عبدالرحمن پوښتنه نه کېږي، د ریاست پاکستان پوښتنه نه کېږي. تر دې حاله چې د هندوستان سره د درواغو د سوشل میډیا چنګ پر عروجو باندې دی. پاکستانی وزیر دفاع خواجه آصف 15 ورځې مخکې وایي چې हाँ हमने तो तारीखी तौर पे ये गलतियां की है कि हमने इंडिया पसंदों को पाला था. हमने अमेरिका के कहने पे, हमने मगरब के कहने पे इंडिया पसंदों और दहशतगर्दों को वतन दिया था. उनकी वजह से यहाँ पे इंतहाई दहशतनाक और वहशतनाक वाक़ियात रोनमा हुए थे. खपला गवा दी कर्नल इमाम, खपला गवा दी जनरल हमीद गुल, खपला गवा दी रियासत पाकिस्तान पर खपला गवा दी. नूर खो پرېږدوه نور باچا خبره وکړه دا چې هلته په پښتونخوا کې کمپرومایز د حکومت ته وزیر اعلی کښېنولي دي. هغوی په خپله د هغوی ټول قیادت تر پرونده پورې انتها پسندو ته دهشتګردو ته دفتر ورکولو ته تیار وو، وطن ورکولو ته تیار ولو. حتی تر دې پورې چې فیض او باجوا اعلانیه ټول راویلې چې 40,000 इन इंडिया पसंदों और दहशतगर्दों को पश्तूनख्वा वतन में सेटल करना हमारी मजबूरी है. हम इनको सेटल करेंगे तब जाके हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे. अच्छा दहशतगर्दी चुप दहशतगर्द खत्म वया बात लेकर असला वर्का पुरचा वर्का या दई अमन परावड़ी नुकरान वतनवानो दा टोल परेशानी दा टोल तकलीफना मुर्तदा देखल गुदला सपीश्ती बजे सर خلاصول دي چې کشمیري د بجلی پر بیل راوځي، سندۍ د پښتنو پر اوبو د پنجاب سره جنګ ته راوځي. ګرانو وطنوالو پښتنو او بلوڅ وروڼو عزت مو تار سو، ننګ مو تار سو، مشر مو بې شملي سو، میراب مو شهید سو. کاروبار یې در ختم کړي، وسایل یې در څخه قبضه کړل، د نمایندګۍ یې محرومه کړل. نو په څه شي خوا به دی؟ پر څه شي راوځې؟ ماشوم بچی دی، ژوند نشي کولی. نو دا ورورولي دا پښتونولي به کله را یادوو؟ زموږ په دې وطن کې د حکومتو جنګ نه دی. موږ نه وایو چې اسلام آباد کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ته حواله شي. موږ نه وایو چې نور باچا د بلوچستان ګورنر دې جوړ شي. موږ نه وایو چې موږ ته د چیف اف آرمي سټاف وده راکول شي. څوم چې خدای ماته څه راکړي دي
زموږ جنګ دا آئین د تحفظ دی دا حقیقي او فلانه هوډینګا جمهوریت دی یوه خبره کوم زیری دې خوا نه راسبدی دوې ورځې مخکې پر منان چوک یو ذمهواره سړي خبره کړې وه زه منم موږ برملا ویلي دي زموږ داسې ګوند نه دی موږ په خپل ګوند کې سنیټران نه دي معاف کړي ټول ولس په خبر دی موږ په خپل ګوند کې پارلیمنټریان په ګوته کړي دي چې کوتاهي یې کړي دي موږ هر څه په حساب کوو په کتاب یې کوو داسې په صلاح او په مشوره نه کوو چې منسټري یې د جعفر خان مندوخیله څه وه د ډي ایچ ای ویلې په خدای بخښلي سردار مصطفی خان پیش داسې نه کوو چې کام په داسې طریقه د لاسه ورکوو داسې نه کوو ګرانه ملګری چې د یو زوی دپاره به د یوې بچۍ دپاره به د بلوچستان یونیورسټۍ تباه کوم د هغې د پروموشن دپاره به ټوله تعلیمي اداره تباه کوم داسې نه کوو ملګری وایو نه د فیض او د باجوه په جنګ کې ستا خپل ملګری نن سلطاني ګواه جوړ شوی دی نن وعده معاف ګواه جوړ شوی دی چې زموږ د فیض در مابین د افغان وطن پر دې ډیورین لاین باندې د کربونو کاروبار شوی دی چې کان مو سره کش کړي دي دا موږ نه منو چې دا په کربونو یا فیض ته تللی یا یو سړي ته تللی دا د ډېرو غټو حاجانو سره شریکې روپۍ وې چې د افغان وطن پر لیکه باندې پر سینه باندې دا کاروبار شروع حساب موږ کړی دی حساب موږ کوو نن هم په لکه غاړه وایو چې په هغه پښتونخوا جاسوس اسمبلۍ کې نن یو نثار باز ولاړ دی د علي وزیر دپاره متفقه قرارداد پاسوي نن په هغه جاسوس اسمبلۍ کې یو نثار بازو احمد کونډې د پیپلز پارټۍ ورته ولاړ دی چې ماینز منرل بل لیله کوي دا موږ په افتخار سره وایو نن هم وایو چې که ژوند و خدای دې داسې ورځ نه راولي موږ در دې لاشونو در دې اغواکاریو په دا کاسې کیله کې خدای بخښلی نو ارباب عبدالظاهر کاسۍ د 80 کاله په عمر د سیاست په دې لاره کې انتها پسندو دهشتګردو در کونړ او در خوست ورسوي په دې لاره کې میا یو زوی بایللی دی په دې لاره کې د انتها پسند او دهشتګردۍ په خلاف د باچا خان د فکر ملګرو په درزونو په سوونو قیادت و کارکنان د لاسه ورکړي دي خو دا وایو چې پرون به دا جنازه پورته کېدله نو یوازې به د باچا خان د فکر ملګرو وژې ورکړي وې نن چې مفتي شاکر صاحب په پښتونخوا کې په پېښور کې په شهادت رسېږي نو هم یا افتخار وژه ورکړې ده په جنازه کې ولاړ دی په سټېج یې ولاړ دی که ګیلمن په شهادت رسېږي په حیثیت یې کام ورته ولاړ یو سبا به هم ولاړ یو دا وصیت د باچا خان دی دا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان دی د اصغر په کردار د اصغر په ملامتیا د اصغر په پړتیا باچا خان ته څوک بد نه وایي د باچا خان فکر دی څوک بد نه وایي دا د باچا خان فکر دی دا د باچا خان سیاست دی چې ټول افغان د ننګ په دې لاره تر جلال آباد ته سره پیوند کړی دی په ټول ملت یې کام وطن و د کام ژغورنه پېژندلې ده نو ګرانه ملګرې پر خپله خوله لاس ونیسه که مو نورو خبرو ته در پام سولو خدای مکه بیا به ډېر داسې څه وویل سي چې وطن به حریان پاتې سي چې داسې به هم څوک د وطن سره کوي زه په آخر کې یو وار بیا د ملتپاله سیاسي ملګرو مشرانو ورکرو دا په دې ټول وطن کې د چمنه څخه تر پښینه تر مسلم باغه تر ژوبه تر دوکیه نن تر کوټې په دې لوی او پراخ د خشمه ډکه احتجاجو د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله نوی پړاو چې دا قیادت کښېني بیا به دا
داسې راکئ چې دا د پاکستاني ریاست په نامه د پنجاب د خونخوارو غوږو پورې سترګو پورې